د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په شان کوز او برادر کې هم د تیز باران او په غرونو واورو اورېدو سلسله روانه ده چې په نتیجه کې تېره شپه تالاش مولي خټ کې په کمره د خټ راغورځېدو له کبله کمرې چت پرېوتی او کمره کې موجود 4 کسان د ملبې لاندې شوي چې پکې 3 مړه شوي او یوه ماشومه جوبل شوې ده. په مړو کسانو کې 25 کلن زاهد، د هغه 30 کلنه کورودانې او یوه ماشومه لور 15 کلنه هوریرا شامل ده. پیښه کې 3 کلنه ارهم جوبل شوې ده. د پیښې په اطلاع د ریسکیو 1122 کوزدر اهلکاران ځای ته رسېدلي او امدادي کاروایانو په نتیجه کې مړي او جوبل کسان د ملبې نه راویستلي هسپتال ته منتقل کړي دي. د تیز باران له کبله په خړونو کې سیلابي اوبو راتګ په نتیجه کې تالاش شمشي خان خوړ پرش وړی دی چې له وجې د تیمرګري او پېښور ترمنځ د ګاډو د تګ سلسله متاثر شوې ده او د خوړ دواړه اړخ ته د ګاډو ډېر اوږده قطارونه ولاړ دي. تالاش بایپاس هم متاثر دی او د ګاډو تګ پې بند دی. دې نه علاوه په غرونو د واورو ورېدو سلسله هم روانه ده او ډیپټي کمشنر چترال محمد عمران د څه قسمه تکلیف نه بچ کېدو دپاره لواري ټنل هم د ګاډو د تګ دپاره بند کړی دی. د کوزدر ډیپټي کمشنر واصل خان په خپل دفتر کې کنټرول روم قایم کړی دی او ولس ته غرونو ته د نتلو تلقین کړی دی. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.